बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو پلار خپل سکا لور بدعمله دی واجه ډیر زیاتې بے دردی سره قتل کړ ولی قتل کړه واجه سوا کوم ځای کې دا واقعیا را پېښه شوې ده د بری کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وي تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي دوستانو یو پلار چې دومره مجبورې مشکلاتو باندې یوه لور چې هغه پیغله شي هغې ته نصیحت کوي چې لورې ته واده وکړه چې پلار سترګې لور نه شرمېږي او پلار ورته خپله ورته کیني چې لورې ته واده وکړه ته ما ته وایې چې کوم هلک دی خوښ دی زه به هغه سره تا واده وکړم چې تا پیسې پکار دي کور دې پکار ده جایداد دې پکار ده هر یو چیز زه درکوم خو لورې دا غلط کار مه کوه هغه پلار باندې به څومره زیاته سخته وي هغه به څومره کوشش کړی ځان باندې پردې راچولو خو هغه لور دومره کم اصله وه هغه وله چې هغه خپل پلار عزت ته هغه تورې ګیرې ته نه کتل دوستانو آخر هغه غیرت هغه د حد پورې مجبوره کړو چې هغه خپله لور راګیره کړه لاسونه ورته وتړل او حلاله یې کړه او هغه چې کوم سر و هغه یې تن نه جدا کړو او هغه سر سره پولیس تانې ته لاړل او هلته ورته ویل چې دا ما لور سر ده دا ما تن نه جدا کړی دی دې غلط کارونه کولو بدعملۍ کول ما ته دا چیز نه و منظور دی به روزانه شپې مونږ ته ګولې راکولې او مونږ به اوده کړو او هغې نه بعد به دې غلط کارونه کول ما ورته ډېر نصیحتونه کول چې کله راشه خو دا نک لري دا آخر زه د حد ته راوستم چې ما دا خپلو لاسونو سره قتل کړ زه دې باندې پښیمانه نه یم ما ځان باندې پردې راچولو ډېر زیات کوشش کړی دی خو دې دا نه غوښتل چې ما پلار په عزت کې پاتې شي زه بې عزته شم خو هغه مې دې ځنه جهنم واصل کړه دوستانو چې یو پلار په زړه باندې به څه تېرېږي چې هغه خپل بچي تکلیف نشي کتل او هغه خپل غیرت د لاسه د حد پورې مجبوره شي د بچیو د بدعملۍ د لاسه د حد پورې مجبوره شي چې هغه د هغه سر چې ده د ستن نه جدا کړو دوستانو الله پاک وایي چې خلکو ښځې چې دي هغه په حیا کې پرېږدي تاسو ښځې چې دي هغه به حیا کې پاتې شي مونږ دا سوچ نه کوو مونږ یو چې مونږ نفس مطمئن شي دا زنا یو قرض ده هغه به مونږ نسل کې وځي چې کله هم ووتلو دا یو قرض ده دا به وځي ځکه چې کله بل چا زنانه ته ګورئ تورسرې ته ګورئ نو دا سوچ اول کوئ که تاسو ته پیسې ورکوئ که دغسې چیړئ دوستانو دا یاد ساتئ چې هغه قرض چې ده هغه به تاسو ورکوئ تاسو د نسل نه به وځي دوستانو امید لرم چې تاسو به مونږ ویډیو خوښ شوي والسلام